الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابق فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. درود شريف آية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام، دغه مجلس حاضرین مسلمانان ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د دې نننۍ اجتماع تعلق بالخصوص د باباجي صاحب رحمه الله د یاد سره دی، او بیا پکې ماشومانو ختمونه کړي دي. داغه ختمونو داغه ماشومانو خوشحالي به پکې ظاهر شي. خدا حقیقت مولانا تسلیم الحق سے محترم چې مانه ټیم اغشته، او بیا پکې محترم رور جناب الحاج اشفاق الله صاحب هم دوه درې ځله رابطې وکړې. هغې وي چې د باباجي په یاد کې یو پروګرام کو. زما وروڼو دا حقیقت دی چې حضرت صاحب استاد العلم عام عالم نو عام مولانو هغه د ډیرو لویو استادانو استاد، هغه د محدثینو استاد، هغه د فقهاو استاد، هغه د مفتیانو استاد، هغه د مفسرینو استاد، او هغه چې چانه علم حاصل کړی دی او چاته ګونټې ماتې کړي دي، برکت العصر شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمه الله. نو ستاسو یوازې ډاګې نه بلکې دا غونډ علاقه چې څومره ده، دا غونډه ضلع بلکې دا غونډه صوبه څه کې چې دا وطن دا د باباجي پتلو یتیم شوی دی.
او داسې علما په صدو کې نه پیدا کېږي. داسې علما پیدا کېدل ډېر ګران دي. دې سره داسې خلا پاتې شي چې هغه خلا بیا پور کېدل او ډکېدل ډېر زیات مشکل دي. زما ورور نوم یې عالم مرتبه مقرر عزت تے یواز دنیا کے نہ خیرت کے یواز خیرت کے نہ دنیا کے قبر کے علماء لچے اللہ کا مقامات او کم مرتبه مقرر کردی پا مقدس مکہ دا بلچہ نشتا. زمونږ د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگرد دی امام محمد ابن حسن شیبانی. دا د امام سے په شاگردانو کې د دویمې درجې شاگرد دی. مشر شاگرد امام ابو یوسف و یعقوب، دویم دی دی، بیا امام ظفر دی، بیا حسن ابن زیاد دی او شاگردان نورم ډیر دی. چې کله وفات شو نو چا خوب کې ولید نو تپوس یې ترې وکوي الله د سره څه وکړل؟ وی چې کله الله ته مخامخ شم وی ډېر یریدم چې الله ته به ما سره څه کوې؟ وی رب العالمین ما ته وی چې محمد ابن حسن ګوره چې ونه یریږي او دې نقطې ته لږ توجه ورکړې. وی په دنیا کې ما ستا سینه د خپل کتاب او د خپل محبوب پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې وه، او کومه سینه چې د قرآن او د سنت د علم نه ډکه کړم هغه سینه د جهنم د اور نه نه ډکوم. ما وی امام ابو یوسف وی خو زما نه بره مرتبه کې درس دی. ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه شو؟ وی د هغه خو چې تپوس نو کې هغه خو په ډېرو لوړو مرتبو کې ناست دی. دنیا کې خدای علماء له عزت ورکوي اخرت کې. د امام صاحب دا لومبی شاګرد چې امام ابو یوسف د ده نوم یعقوب و. دې به مور پلار رنګسازی له لېږه بلکې پلار یې مړ شوی و بیا مور به لېږه چې بچې رنګسازي زده که سونل زده که مور یې کونډه وه چې ما له 2 روپۍ ګټې. دی وایي زه به رنګساز له تلم راتلم او رنګساز استاد ښه سړی و، مازدیګر ماښام به ما له جیب کې 2-3 روپۍ اچولې، مور مې خوشحاله وه. نو یو ځل په لاره ته دغسې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجلس په لومبۍ زمانه کې حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه درس حدیث وکاو او یو مسند یې دی، او بیا وروسته امام صاحب درس حدیث شغل کم کا او اجتهاد دی زور ورکړه، مسائل به یې ویستل د قرآن او د سنت نه. وی د امام صاحب مجلس هم ورننوتم کېناستم چې دونه مولیان ګورو چې دوی څه کوي. هغې کې ټول د الله او د رسول خبرې وي. قال الله تبارک وتعالی کذا، دا آیت دی او د دې نه دا مسله روځي، او دا حدیث دی او دې نه دا مسله روځي. لګیا دی بحثونه شروع دي. وی دې خبرې خوند راکړه چې آخر زه ګرځم په رنګسازو پسې او دا خو مقصد خدای دلته مانه فوت کېږي. وی ورځ مې امام صاحب سره تېره کړه، سبا بیا رالم بیا مې ورسره ورځ تېره کړه، بل ورځ بیا رالم بیا مې ورځ تېره کړه. بس رنګسازي مې پرېښوده، امام صاحب شاګردي مې اختیار کړه. وی مور رانه تپوس وکړې یو څو ورځې پس چې یعقوبه بچې هغه استاد جي پیسې جوړ نه درکوي ځکه ته خو څو ورځې دی شو تش دی او تش راځې. وی ما اوس که مور ته وی چې ما خو هغه شاګردي پرېښې ده مور به مې غوسه شي. ما سکوت وکړ. چې څو ورځې تېرې شوې مور را باندې شکي شوه. اوس چې زه بله سارو وتم
نو مور را پسې برقه په سر کړه او پټه راووته زما معلومات یې غوښتل چې دی چېرته دی ځکه د امام صاحب ما ته خو پته نه وه چې د امام صاحب په مدرسه ور دننه شوم په درسګاه او کېناستم او لږ ساعته شو مور مې دروازه کې ودرېده ارو ورو راتله او چې ودرېده نو په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه آواز وکړه مولانا صاحب یا مولوي صاحب هغه وخت کې چې هر څه اصطلاح وسوته مو مولوي صاحب شیخ صاحب مولانا صاحب وایي مولانا صاحب زما دا بچې خو دې رانه ګډ وډ که د خدای خاطر وکړه پرېږده سار نه مازدیګره پورې دې لږ ساعت لګېږم چې هنر به زده کړي او تا ځان سره کېنولی دی زه خو کونډه ښځه یم تش جیب دی او تش جیب به راځي خدای خاطر وکړه دا بچې راله مه خرابوه او دا پرېږده چې څه هنر زده کړي امام صاحب ډېر هوښیار سړی علم له عقل ډېر زیات ضروري وي ورو فارسیبانان وایي یک من علم را 10 من عقل باید و یو من علم للس من عقل پکاري نو د بعض انسان علم کمی او عقل یې زیات وي د هغه نه خدای د دین ډېر کار لي او د بعض انسان علم لس منی او عقل یې چټاکی وي نو غرق او تباه شي امام صاحب پوه امام صاحب ورته وي ته پې څه زده کوې هنر وي زه ورته هنر ښیم که نه ما ته یې پرېږده ښه سپینو جامو کې به راسره ناستې او جومات کې به ناستې هلته به یې جامې د رنګ لړلې او داسې هنر ورته وښیم چې بیا به د پستې او د چلغوزو د بادامو حلواګانې خوري چې د دې یعقوب ابو یوسف مور د حلوا نوم واورېده که نه نو خوله کې یې لاړې راغلې حلوا خو خوږ شی دی مزېداره ده او د عوامو پې مونږ بدنام کړي وي حلوا وي د مولا ډېره خوږ زه ورته یم او تاسو ډېران ته وغورځوئ چې یو وادي شادي حال کې یا حلوا پکې پخی 2-4 پکې غریبانان مولیانې هغوی په شریکه پلیټ ونه خوري او دا غونډ دیګ تاسو وخورئ او بدنام پې مونږ یو واقعي زمونږ خوښه زما خو خوښه ده ولې مې خوښه ده ما یو ځل بیان کې وي مې مونږ چې حلوا خورو مونږ له پې خدای ثواب راکوي او مې تاسو امیان چې خورئ ستاسو ثواب نه کېږي یو بابا راته وایي مولوي صاحب ځان ته دې تر ښځو واله یو حلوا ده ته یې خورئ زه م خورم نو ستا ته پې ثواب میلاویږي او ما ته نه میلاویږي ولې زما هغه د هندوستان نه راغلی او که ته جومات کې خورئ یو ځای په مندر کې خورو یو ځای خورو که نه ما باباجي زه چې حلوا خورم زما یو نیت او هغه دی چې حضرت انس فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الحلوا والعسل د حضور پاک حلوا شات خوښ نو زه په دې نیت خورم او د پیغمبر د طبیعي امورو چې څوک تابعداري کوي نو دا مستحب دی الله پې اجر ورکوي حضرت انس وایي حضور پاک سره مې یو ځل روټۍ خوړه وایي د کدو ټنګری یې خوښې وې وی قسم په خدای د هغې نه پس زما کدو خوښ دی مې مونږ یې په دغه نیت خورو زمونږ ثواب وشي او تاسو یې د سویټ ډش په نیت خورئ نو ثواب د کمې وشو او زه خو خپلو طالبانو ته ویم چې د حلوا پلیټ درته چا کېښو او خلاصه دې نه کړه سرمن به دې وباسي هسې م پې بدنامې کمبخته نو ولې نه خورئ حلوا ښه شی دی نو امام صاحب ورته داسې یو شی ور وشغاو وی بیا به د پستې چلغوزو او بادامو حلواګانې خورې نو د هغې خوله کې لاړې راغلې نو طالبان وی تا هغه وخت وی ته یې لاړې لیدې وې ما وی سیاق سبق هم حجتې که امام ابو یوسف مور ورته څه وی وی استاد جي وی د هنر به کله زده کوې په دې ټکي پوه شوې دی ونه وی چې دا هنر څه شی دی نه کله به زده کوي دې کله نه معلومیږي چې دغې تلوار شو چې د هنر زر زده کړي چې حلوا وخورو امام صاحب هوښیار اوس که ما ته چې یا مولانا اسدالله صاحب ته چې وایي مثلا چې یاره زما بچې تا ځان سره کېنولی دی له کاره دی وویست نو موږ له قار راځي موږ وایي بابا بوځه راشي بیا چې رانه وایي خیراتي سبق ورته ښایو او دې کې لا نخرې دی بیلې دی دا یاد وساتئ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپله زمانه کوفه او ګردونوا کې
14 مدرسې چلولې. داسې مدرسې نه وې لکه زموږ ستا درسونه یې قایم کړي وي. د هغه مدرسو د استادانو د هغې د طالبانو ټوله خرچه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په ذمه باقاعده طالبانو له پیسې به ورکولې، استادانو له تنخواګانې مقرر کړې وې، غریبانانو له پیسې به ورکولې. داسې خوارچنګي ملا نه لکه زمونږ په شان. هغه د کپړې تجارت کو، حلال تجارت یې کو، داسې تجارت یې کړی قسم په خدای که د دې زماني ملا مغزه تجارت وکړي. هغه به د شبهاتو نه هم ځان ساته او مالدار څونه چې کله وفات شو نو په خزانه کې د هغه 56 کروڑ درهم پراته 56 کروڑ درهم ستا د زورداري سره به هم نه او نه به د کټاګانو وټاګانو سره 56 کروڑ حلال درهم. او رمضان کې به په کاسو روپۍ په دې خلکو ویشلې، په رجب کې او په اخترون کې جامې به یې اخېستې چې څومره شاګردان دي د امام صاحب په مال مالامال چندې مندې نه غوښتې، خپل مال مضاربت به یې کو، کپړې تجارت به یې کو، خلکو ته به مال په مضاربت ورکو او حلال رزق. یو ځل یو سړی وله راغی امام صاحب ورته لکه تا خو ډېر وخت تېر کړو، مال دې خرڅ کړو. وی صاحب تاخیر مې ځکه وکړو چې کومې علاقې ته مې کپړه وړې وه هلته کپړه شاټ وه، نو ما لږه خوندي کړه، سنبال مې کړه، نو لږه ګرانه شوه. صاحب خرڅه مې کړه، بلا پیسې وګټلې، ستۍ سم ډېر وشو تمام. نو زمونږ د علما لیکي کپړه که سړی ګرانۍ ته ږدي کپړه نو دا احتکار مضمومه کې نه راځي، هغه د طعام دی د انسانانو یا د حیواناتو، ښه نه دي. لیکن امام صاحب بیا هم څه وایي هغه ته، وی څومره ګټه یې وکړه، وی دومره، وی ستا پکې څومره کېږي، وی دومره زره. کور ته لاړه غلی د جیبه پیسې ورکوي، خپله ګټه دې واله. او وی دا راس المال چې څومره اصل سرمایه ده او ستو زما کومه حصه ده غونډه 100 د هغې علاقې په فقیرانو یې تقسیم کړه. دا د غریبانانو د غربت نه ناجیت پیدا کړي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هوښیار و ډېر زیات، او ورته څه وایي نه دا وله، او ورته څه وایي وایي زه ورته هنر ښیم که نه، ډېر هوښیار. یو ملا سره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه کې یو عالم و، امام صاحب سره یې په بعضې مسایلو اختلاف و. هغه اختلاف به داسې نه و لکه زموږ د دې زمانې د اختلاف شي. ملا صاحب د شپې بیبي سره ګپ شپ لګو نو سره روان شو. ښځې سره به ډېر ازادي نه کې، اعتدال کې به ځان کار دی. که ډېر ورسره نیغېږي نو هم خبره نه د ظلم دی ښځې سره، او که ډېر دې ورته ځان نینے نینے کر نو به در باندې راسوروي. والله که بیا مو سره ژوند ډېر د اعتدال او د میانه روی نه به کار اخلي. برید به نه جغجغه کې او نه به یې لاندې کې، داسې کله کله قصد او پې ګوتې موتې راکاږي، هسې خیر دی غوړي موړي کښېني په سرمن یې خوړه. نو هغه ښځې سره لږ ازادي شروع کړې، نو سره روان شو. نو ښځې ورته وایي که نن نه پس مې تا سره خبرې وکړې نو زه به داسې داسې. نو ګوره سړی چې ښځې له زوره نه ورکوي نو طلاق ورکوي. ملا صاحب غلطي وکړه، وی که سبا خطو پورې دې ما سره خبرې ونه کړې ته یې په 3 طلاقو طلاق. دا ګورې د ګناه خبرې داسې به نه کوي. زمونږ په دې وطن کې ډېر خلک یې دوست سره جنجال راشي، وایي که تا سره ما کاروبار وکړه، که تا سره په لاره لاړه، که تا سره مې غم ښادي وکړه نو په ما به وي ښځه په 3 طلاق ورکړه. هلکه ښځې له زور شو، بیا سبا وایي یاره څوک اوس هم چې کاروبار شریک دی رغېدل نه کېږي، د دې څه علاج شته او که نشته. رور سره به جنګ وکړي، وایي که تا سره ما غم ښادي وکړه ښځه یې طلاق. دا به بلکل نه کوې ښه، د طلاق خو دا لفظ به د خولې نه نه وباسې. ښځو له زور نشته، ښځه له څه له زور ورکوې. نو ملا صاحب غلطي وکړه، مطلب یې دا و چې ښځه خو په دې یېرېږي، په کوتک نه یېرېږي او په طلاق خو غریبه یېرېږي. سبا خطو پورې د خبرې ونه کړه ته یې په ما په 3 طلاقو طلاق شي. مطلب یې دا و چې دا خبرې شروع کړي. بس ښځه نیغه اوچته شوه، بلستن ته وخته، نیمه یې د سره راته وکړو، نیمه د خپله، او په لاسو اشاره وکړه چې خبرې نه. ملا صاحب حق حیران کړي، خدایه ما خو دې له زوره نه ورکوله چې دا به خبرې شروع کړي، میانځ کې خو هغې بلا شیشه کې سر پټ کړه په واسطه، دا څه په جنجال واوړېده. چې لږ ساعت تېر شو، ملا صاحب ورته ویې ښځې ګورې سبا ښه په تیزۍ را روان دي، او ګورې که سبا راوخت 3 طلاقه مې ویلي دي، خبره ډېره خطرناکه ده.
خبرې شروع کړه هغه همغه لاس خوځوي چې نه شروع منت زاري هغه همغسې وایي چې لږ کېږه نه کوم خبره په اشارو ملا صاحب وایي خدایه دا څه په مصیبت وکړې سوچ یې وکړه چې یاره دا اوس د عاقل ملا نه بغیر مسله نه حل کېږي لاړ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې هغه تهجد کول دروازې ورته وواله څه دی خیر دی څوک یې پلان کې خیر دی یاره صاحب دغسې ښځې ته مې غلطي کړې ده خولې نه مې ورته دا ټکې ختلې دي اوس مرداره خبرې نه کوي دا به څه کوم بچي مې دي واڼه او ښځه به څه کوي خو جذباتي ده نه پوهېږي ورته مې ډېرې مسلې وکړه خو بلکل نه ماني امام صاحب ورته وایي مړه دا خو د 2 منټو خبره ده سړی مه یېرېږه خدای به خیر زه ورځه ده درځم دی راغې بیا ښځې سره کېناست بیا مینت زاري برېت اوس لاندې دي که نه وخت د برېت اوچت و اوس برېت لاندې منت زاري او ښځه همغه اشارې ورته کوي چې نه کوم خبرې ښځې ګورئ سبا کراو ښځ دا ماشومان به څه کوي زه خو به بله ښځه وکړم ته به څه کوې هغه نه کوي دا اکثر طالبانو ته یم ویم دا ښځه چې روانه شي که نه ناپخوانۍ هغه ټټک اسپه نه یا دلته اوس خو ټانګې ختمې شوې هغه ټانګه کې چې به اسپه وه او کوچوان به شړل او دی به ریورس ګیر لګول یادم دی که کوچوان به وهله پله به هم زور ورکو دا به په شات ده په دیوال به یې ټانګه ور وغورځوله نیر کې به یې وغورځوله خو مخکې به نه تله نو نېکبختې خو وروستو دی نو مخکې ده دقسې ښځه چې روانه شي ګورې ګزاره به کړي اوس حیا به دې بیا وایي خو به دې شرموي رسوا به دې کړي نو ښځې سره به ښکلی ژوند تېری داسې ژوند چې کوم حضور پاک مبارک تېر کړی یو ځل رسول الله مبارک بی بی عایشې صدیقه ناسته ده هغې اوبه څښلې حضور پاک مبارک عایشې ته وایي عایشې چې ته اوبه وڅښې بیا ماله راوړه وی نه د الله رسوله مخکې به تاسو وڅښئ وی نه ته وڅښه بیا ماله راوړه ګوره ښځه دې زمانه کې د سړي نه مخکې اوبه څښی شي نه لیکن هغې مخکې وڅښلې د پیغمبر مبارک په حکم چې ویې څښلې او جام رسول الله مبارک ته راوړه نو هغې ته تپوس وکړو عایشې شونډې دې په کوم ځای پرتې وې وی صاحب په دغه ځای قسم دې د دواړو جهانو مبارک سردار د عایشې بیبي د شونډو په دې خپلې مبارکې شونډې کېښودې اوبې وڅښلې د ښځې سره دا چل وکړه چې د نه قربانېږي او که نه قربانېږي یقینا درته وایي ښځې له نفرت مه کوه ښځه خوشحاله ساته د ښځې جوټه مه تویې او وڅښه ښځې سره مینه وکړه مینه او محبت قسم په خدای حضور پاک کړی خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی وی تاسو که ښه انسان څوک دی چې کور ښځې او بچو سره ښي او عزت خپلو ښځې او بچو سره ستاسو نه ښي قسم په خدای عایشه بیبي فرمایي شمایل د ترمذي کې هم دی او ترمذي جلد ثاني کې هم دی وی موږ سره به کور کې حضور پاک کار کوو د کور کار به یې کوو پړه مبارکه چې به وشلېدله په خپله به یې ګنډله صادر چې به وشلېد په خپله به یې ګنډو او چې بام به وي جومات ته به لاړ نو ښځو سره ظلم زیاتې په شریعت کې بانه دي داسې به نه کېږي خیر ملا صاحب راغی او ښځې ته همغه مینتونه کوي ښځه هغه بس روژه نیولې نه کوم بیا یې منډه کړه امام صاحب پسې امام صاحب د خدای خاطر وکړه سبا راخېږي او ګورې که سبا راوخېږي توتیما دا به څه کوو دې ښځې سره بچو سره به څه کوو امام صاحب یې ښځه چې ځونو راغې ورسره ویده ښځې سره کېنه خبرې کوه خوا کې جومات و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جومات غاړه کې ودرېد بانګ یې شروع کړه الله اکبر الله اکبر چې بانګ یې شروع کړه بس ښځې خو یې سبا راوخت که نه او خبرې مې ونه کړه قصه مې ختمه شوه چې سر یې ښکاره کړه ای سړیه حقه دې بانګ یې وې سبا راوخت تا نه خو خدای خلاصه کړه امام صاحب اواز ورکړه وی سبا نه دې ختلې مخکې دې خبرې وکړې بانګ مې راته مخکې ووې دې ته عقل وایي د دوه کورې بچ کړه کور ښځه خو بیا ستومانه یې وروسته سړی هم ستومانه سړی چې طلاق ورکړي بیا موږ له رامنډې کې طلاق زه ورته بغیر طلاقي نه بل ټکې نه ویل ما له اوس نه راځي طلاق پایله چې راشي ما یاره ښځې اول داسې نه وایي یاره زمونږ د ګاونډ کې یو کس دی یو دوست مې دی او ښځې ته یې داسې طلاق ویلې چې دې به څه وکوي همدغه طلاقي راوله چې هغه نه زه په خپله وایم خو دی وي که نه چې رنګ ته یې وګورم رنګ یې بدلي همدغه طلاقي راوله پکې واسطه مه جوړېږه چې هغه ما سره په خپله خبرې وکړي یاره جوي مسله مونږ ته پېښه ده
خدا طلاقی ته نو خیل اول برابر کړه خدای له ولې زور ورکې ولې ظلم کې خدمت دې کوي جامې د لیندي جارو د لوي د کور حفاظت څوکۍ دې کوي ستا استاد مېلمه پخلی کوي ځان ته وګوره که ستا لور چېرته واده د هغه له خاوند طلاق ورکړي خفه کېږي که نه خفه کېږي ستا خور بل دی واده له چې هغه ورسره ظلم کوي خفه کېږي که نه خفه کېږي ظالمه دا تا سره چې دا چا لور خور که نه ظلم ولې کوي چا دې مه کوو انشاءالله دا الفاظ د طلاق وغیره به قطعا د خولې نه نه وباسئ ښه بهر کې د امام صاحب خیال کوم د امام ابو یوسف مور ته وایي وایي زه ورته داسې ونر ښیم چې بیا به د پستې چلغوزو بادام حلواګانې خوري بس بیبي لاره روانه شوه خدای پاک دغه یعقوب نه امام ابو یوسف جوړ کړ لوی عالم او بیا به د هارون الرشید قاضي القضات جوړ شو چیف جسټس یې ورته وایي دقسې به هارون الرشید سر په کرسۍ خوا کې ناست دومره عزت خدای پاک ورکړي نو یو ځل هارون الرشید لا خپل لنګري طباخ حلوا پخ کړی او دغه پستې مستې او چکې مکې پکې اچولې چې ول هغه سړي راوړه ویل که دا څه شی دی وی صاحب دا یې د یو خاص ډش پخ کړی دی بهترین قسم حلوا ده مولای چې ترې واخېسته شی ډېر مزېدار و اعلی مزېدار یاره وایي په دې به څه شم که زه یې وخورم دا قاضي صاحب له یو څه چې هغه یې وخوري او د هغه دماغ پې تکړه شي د هغه زړه پې مضبوط شي چې دین خدمت کوي او روزانه به دا پلیټ وله لېږي اړه دې جاري تاسو ته مې علماو له ښه شی لېږي چې ښه شی در باندې ولګي ښکلی شی هغه علماو له جومات امام له استاد دي او نیت دا کوي چې دې د قرآن تلاوت کوي دې حافظ دې دور کوي دې علم کوي نو چې د ده وجود تکلی او دې د علم خدمت وکړي نو ماله به خدای اجر راکړي دا نیت کوي نه مونږ خو توبه وباسو هغه غنم چې د ګونډي ډکي هغه ملا صاحب هغه اترکې ګوړه چې په وسوځي دا د خدای پناه کومه ډوډۍ چې د رسپیو تختې منډه وي د هغې نه هغه د خولې نه وغورځېږي دا د خدای پناه و اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي غالبا تصویر المواعظ کې دی او که خطباتو کې یو ځای کې ما لیدلي یو ملا صاحب و جومات کې ناغله یو هلک کیر راوړه ملا صاحب چې واخېسته هلکه زما خو څو کاله دې جومات کې وشو ستاسو د کور نه خو ما له نوړی چې ته اوس پورې نه ده راغله دا نن سید دې لاره خطا کړه او کیر دې رانه راوړه دا ماشومان رښتیا وایي هغه دروغ نه وایي وی دا سپي جوټه کړی و مور مې استاد دې له یو نو هغه کاسې اوچته کړه چې درست شو دیوال یې روبغونه وی زه سپی یم چې د سپي جوټه ماله راوړې خدای دې بېخ وباسه هغې پلار ته کښېنه مور ته یې کښېنه ماشوم په ژړا شو زما کاسه ماته کړه زما کاسر یې ماته کړه زما کاسه لوی شور یې جوړ کړه د محلې خلک پرې دا خدای بنده چغې سره بله کاسه بدلوالم نه که نه وي دا کې د پیشوګانو ته ډوډۍ ماته وہاں اشرف علی صاحب لیکلی دی کاسا بھی بہت قیمتی اور خوراک بھی قیمتی ہاں کاسم بہترین اور خوراک نو دا به نه کوئ شامی لیکلی دی ابن عابدین شامی رحمت الله علیه وی چې چا د عالم په حق کې هتک آمیز رویه اختیار کړه دا د ایمان نه خلاص دی دا علماو به قدر کوي علماو هتک به نه کوي او ما د خپل استاد علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه اورېدلي وی چې څوک وایي چې د عالم یا د ملا هغه داسې داسې وکړه یو مخصوص یاد نه کړي عام ملا یاد کړي وی دا کافر دی او ولې کافر دی وی ګوره زمونږ طالبان وایي چې شی مطلق ذکر شي رجع فرد کامل ته کېږي نو وی کامل ملا خو رسول الله مبارک دی هغه به دا خبره فرمایله زمارونو بنیاد دا دی د علماو قدر به کوي احترام کوي د علماو عزت کوي لاسونه ښکلوي په دې نیت باندې چې د په سینه کې د الله او د رسول علم پروت دی دې زما او زما د بچو د عقیدې او د اعمال او د اخلاقو خدمت کوي نو چې د خدای د خاطره دی د ملا او د حافظ او د قاري مینه وکړه او خدمت دې وکړه دا دې د خدای قدر وکړه اجر په خدای دی انشاءالله خدای به اجر درکړي او سپکاوي د علماو به نه کوي توحید نو د مارونو
حلوه یوړه وي قاضي صاحب له یوسې قاضي صاحب کور و دغه وه چې حلوه یوړه اتفاقا مور ورسره وه چې ویې کته ها واله بېبې مورې هغه موږ ورته بېبې مور وایو چې هغه به ورته هغه وخت کې څه وې دا وخوره وی بچې څه شی دی وی مورې هغه هنر مې زده کړی دی چې ما ته تا ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ویلي اوس خوره دا د پستې او چلغوزو بادامو حلواګان د امام ابو یوسف مور وجړل وی بچې ستا د استاد امام ابو حنیفه په قبر د خدای رحمتونه نازل کړي داسې هنر یې درته وښو چې د بادشاه سره څنګ په څنګ ناست دی داسې هنر یې درته وښو چې د دنیا وزیران او ګورنران نن ستا حقو کې پراته دي داسې هنر یې درته وښو چې ستا د برکت نه زموږ پروټوکول دی داسې هنر یې درته وښو چې ستا د برکت نه زموږ عزت او خشته خوراک دی او که ما والا هنر به زده کړی نو ټولې جامې او لاسونه به د رنګونو نه ډک د مارونو علم وکړې په خپلو بچو رښتیا ووایه د باباجي څونه قدر زموږ طرف ته چې به راغی زه راته یو لطیفه ووایم یو ځل کوهاټ کې ډېره زمانه مخکې یو جلسه وه د کوهاټ هغه خلک ډېر زیات مینه ناک دي زه چې کله م لاړ شم کوهاټ ته نو زه خپل ګاډی بل ځای ودروم ځکه هغوی دا تر غاړه وتل او ستړي مشي باندې او خاص کر بیا علما او طالبان طبقه زموږ بیخ وباسي نو تلمه نو خلک چې ورلم څنګه نو پکې یو سړي ناره ولګوله زما دا زندهباد بس خلک را متوجه هلکه څه نارې لګې د خدای نیکبخته بس را تر غاړه وتلو لاسونه داسې کړم داسې ډېر زیات یې ستړی کړم چې سټیج ته وختم تقریر مې وکړ او بیا تقریر مې خلاص کړ بس په خلاصولو او د خلکو ته مې وکتل مټې ونغښتې مې که دې ځل یې ووالې که نه یقین نه دی که کور ته روغوره باباجي د خدای پاک وبخښي هغه مخامخ راښکاره شو ګاډی ودرېستې کوشو هلکه مې باباجي له لار ورکړې بس خلک په هغه شو زه ترې وتښتېدم زه لاچۍ ته لاړم بیا د پېښور کې یو ځای کې بیان و ما ته ویې لکه ویه بل اوس خو تا زه په خلکو تباه کړم وایي غرق دې کړم مې جي بس ځان مې ایسته نو په ما خو ستړي شوي مې ورېږه که نه ثواب بیا وشي برکت دي برکت وایي زه خو داسې شوم مې ته چېرته مې زه خو لاچۍ ته لاړم بیان مې دا اوس یې په ما مخکې کړی ما ته ما نه خبر شوې مې نه دي وی ګوره زه چې سټیج ته ورسېدم ډېر چغې خلک وایي ناجوړه دي بیمار دي بس خلکو ستړي مه شي او راته غاړه وتېدل چا په سر لاس راکاږه او چا په ګریوان لاس او چا په کوټ وی خیر چې بیان مې وکړ وی بیا خلک ستړي مه شي نه چغې والې چې ناجوړه دي بیمار دي یقین کوه که څوک سمېدل وی اخر کې کټ کې کېنولم او کټ یې په دیوال بل طرف ته واړم نو بل ځای ګاډي کې کېنولم دا مینه یې که نه یعنې دا عزت دی زمارو دا عزت دی دا احترام دی خلک غواړي چې موږ ورته هغه زموږ حضرت مفتي صاحب رحمت الله علیه مفتي فرید صاحب رحمه الله هغه یو ځل فرمایل وي محراب کې ولاړم وایي دا ځواني مې وه وی خلک راتلل او ستړي مه شي او راته غاړه وتېدل وي ستړی کړم وی شاته مې دوه کسه ولاړو وی هغه یو بل ته وي چې بیا پرې نه ورځو نه بیا باندې مه دا یو ځل علماء له خدای په دنیا کې غټ عزت ورکړی علماء له په آخرت کې خدای پاک يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات نو باباجي ډېر لوی شخصیت ډېر لوی شخصیت ډېر لوی زموږ خو د ډېرې پخوانۍ زمانې نه د باباجي سره تعلقات زما د نیکه مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه او د خصوصي تعلقات چې هغه علاقې ته به راغی خامخا به هغې سره ملاقات به کوم ناست به او دا بعض اختلافي مسایل هغه وخت کې د باباجي ځوان و که نه هغه به ورته وایي ګوره زمونږ کلي کې دا مسلې ونه چېړې ښه دا خلک راته را پیدا نه کړي باباجي به وخندل وی نن هم په دې تقریر کوم وی خدای ته وګوره دلته دا خبرې مه کوم وی نن هم دې له راغلی وم دا به خوشطبي به یې کوله ګپ شپ به لګم خدای پاک ولا عقلیاتو او د نقلیاتو د دواړو علومو مهارت ورکړی او ډېر شاګردان الحمدلله د تفسیر او د حدیثو نو داسې علما کله کله پیدا کېږي علماء تاسو نه یو درخواست دی دا چې د دې مدرسې سره اوس هم تعلقات خپل جاري قایم ساتئ ښه مولانا اسعدالله صاحب محترم د هغه مدرسې نګهباني کوي او محترم اشفاق الله خان صاحب هغه د هغه لاهور نه د مدرسې نګراني کوي او د مدرسې نظم و نسق سنبالوي دا ډاکټر صاحب دی محترم دی هغې هم د مدرسې خیال ساتي دا ستاسو مدرسه را
تاسو بچی به پیدا اخلي تاسو علاقې ته به خیر رسي نو د مدرسې سره خپل تعلقات د باباجي د وختونو به نور مضبوطه وي انشاءالله ته کلک وټه چې دا محسوسه څوک نه کړي چې که باباجي و نو د ډاګې نه دین خورېدو چې باباجي لاړ نو د ډاګې نه دین بند شو چې دا د دین او دا د احادیثو سلسله دا تر اوسه پورې او تر ابده پورې جاري وي که خیر انشاءالله محترم ورور جناب تسلیم الحق سے محترم ډېره شکریه ادا کوو تاسو هم شکریه ادا کړئ چې هغه د باباجي په یاد کې دا جلسه قایمه کړه او د ماشومانو پکې ختمونه هم دي الله یې دا واړه نیکمرغه صالحان لوی کړي او تاسو دا راتلل او دا ناسته او د باباجي سره عقیدت دا د الله په خپل درګاه کې قبول او منظور کړي اشفاق الله صاحب بیمار دی ماته دی وي هغې ته هم دعا کوو چې الله روغ صحت ورکړي او الله عافیت نصیب کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين یو ځل په جمع ټول درود شریف ووایو دعا وکړئ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله دا باباجي صاحب رحمه الله دا غي دا قبر او د آخرت لوړ درجات نصیب کړي الله روحي د خپلو اساتذه کرامو او د محدثینو او مفسرینو سره ملګری کړي او الله د هغوی چې څومره بچي دي نو وصیې دي په ټولو باندې د هغوی د علم او د هغوی د تقوا آثار قایم کړي روحاني بچي شاګردانو باندې د هغوی د علم برکات الله نازل کړي او د علوم له خدای د ډاګې دارالعلوم له ډېره ترقي ورکړي د خپلو غیبي خزانو نه مدد وکړي او ته د دې بچو د دې نوسو دا خدمت قبول وګرځولی کړي الله تسلیم الحق صاحب ته هم دعا وکړئ چې دله هم خدای پاک خیر او برکت ورکړي دا چا چې ختمونه وکړل ماشومان الله دې دیندار او صالحان لوی کړي الله دې حافظان او عالمان لوی کړي الله یې د دې والدین په دې خوشحاله کړي دلته چې نور څومره ماشومان سبق وایي خدای دې ناظر خوانان او حافظان او عالمان کړي الله حاضر جمع ټوله وبخي الله زموږ ګناهونه معاف کړي الله توبې قبول کړي خدای د رسول الله مبارک د سنت او تابعداري نصیب کړي یا الله د فسق او فجور او د ګناه او د هغې د اسبابو نه نجات نصیب کړي الله زموږ د بدن قوت نصیب کړي د روح قوت هم نصیب کړي د دین قوت هم نصیب کړي الله چې څوک بیماران دي روغ صحتونه او شفا ورکړي که څوک بې اولاد اولاد نصیب کړي د چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکړي د کومو هلکانو جنکو چې رشتې نشته صالحه رشتې ور نصیب کړي څوک چې تعلیم کوي په ښو نمبر یې کامیاب کړي د چا نوکرۍ نه ښې نوکرۍ ورکړي د چا څه حاجتونه یې الله دې وله پوره کړي د چا ته څه ټینشن پریشاني ده په خوشحالو یې بدله کړي زموږ د حاسدینو د حسد نه وساتئ د بغضیانو د بغضون نه مو ساتئ خدای د کینهګرو د کینې نه مو ساتئ د مخلوق د شر نه مو ساتئ خدای حاضر مسلمانان ټول د ډکو منګولو سره واپس کړي په یو یو قدم اجرونه نصیب کړي څومره علما چې د مجلس کې ناست دي د علم برکات یې نصیب کړي څومره نوجوانان دي خدای د نیټ د شر نه وساتي بچې په نیټ به ګناه نه ګورئ ښه او ګناه به پرې نه اورئ د علماو بیانونه پرې واورئ الله د دې ټولې محلې او د دې د مقتدیانو د ګردونوا د دنیا او د آخر خیر او برکات نصیب کړي ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. حدیثو کم علماء کرام چې تمنا لري او خواهش لري د اجازت الحدیث دا پکې شرط چې تمنا او خواهش لري نو زموږ طرف نه هغې شرطونو چې هغې ته خپلو استادانو ورکړي دي د احادیثو مبارکو او د تفسیر اجازت دی دویم موضوع